الله تعالی فرمایي والله يدعو الى دار السلام. الله تعالی تاسو رابلی د سلامتیا کور ته. د سلامتیا کور کوم ځای دی؟ علماء مفسرین فرمایي چې هغه جنت دی، ځکه چې وتحیتهم فيها السلام. دوی د سلامتیا په کور کې او د دوی یو بل سره میلاویدل له سلام په انداز باندې، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الحمدلله زموږ د سلام کوم چې د مسلمانانو طریقه ده دا په جنت کې هم موږ ته حاصل ان شاء الله. الله تعالی دې موږ ته نصیب کړي. نو جنت د سلامتیا کور دی. څنګه د سلامتیا دی؟ داسې د سلامتیا دی چې کم سړی جنت ته داخل شو د وجود سلامتی شو، د په وجود باندې به اوس بوډاپه نه راځي. په دې دنیا کې موږ ډېر زیات طاقتور یو، ډېر زیات زموږ سره پیسه ده، ډېر حکمت دی، ډاکټري ده، هر څه شته، لیکن بوډاتوب څوک منع کولی شي؟ بوډاتوب به راځي، بوډاتوب به راځي. که ته ځان مړ کې او ته وایې چې یاره بھائی زه خوشحالي ټول عمر رسېدل غواړم په دنیا کې، نو غم به در باندې راځي. خو ته چې کله جنت ته لاړې ستا په وجود بوډاپه نه راځي، ستا وجود داسې شو چې دا د غمونو نه په امن شو، د غم وس نه راځي. تب په دنیا کې یارېدې یاره بیماري را نشي، کرونا وایرس دی، پلانکی بیماری ده، پلانکی بیماری ده، ستا مرګ راتلل او جنت ته تلل ته د بیمارو نه بالکل محفوظ شي، بیماري به ته پېژنې هم نه ده. نو والله يدعو الى دار السلام. الله تعالی د سلامتیا کور طرف ته رابلي، راشه سلامتی دلته ده. ته به د جګړو نه یارېدې، دلته جګړې نشته. ته به د بدو خبرو نه یارېدې، د غیبت او د چغلۍ او د دروغ نه به یارېدې. الله تعالی فرمایي دار السلام، د سلامتیا کور ته راشه، دلته داسې څه نشته. ته به د نفرتونو نه یارېدې، یاره بھائی پلانکی منافق دی، پلانکی منافق دی، ګوره زما خپله بیبي ده، زما سره وفا نه کوي. الله تعالی فرمایي داسې بیبي به درله درکړمه چې د هغې په دې وجود کې دننه وجود چې ښکاري وایي داسې به یي داسې چې د دې په دې سینه کې دننه چې کوم زړه دی دا زړه به ښکاري، او په دې زړه کې چې دننه کوم محبت دی نو دا محبت به ښکاري. لکه سړي چې څنګه ګیلاس نیولي شربت یې پکې که نه، ټنګ شربت دی پکې یا سور د روحافزا شربت دی، نو دې چې څنګه شربت راړی څوک هلکه وایي لږ کا، ډېر کا، ډکې کا، که نه هر سړي خپله خپله پیمانۍ. دقه شان به دته د دې زنانه دا کومه چې د بیبي ده د دې د زړه به ورته ښکاري چې دې زما سره څومره محبت دی. هسې قسم خیال دی د خلکو دا نیتونه په دې تندو باندې ښکارېدی که نه، چا به د یو بل سره مخ لګولې چې دا نیتونه نه دي په اړه کې دا کم نیت دی چې دا په دې تندو باندې ښکارېدی. هلته لیکلی وي چې هلکه دی اوس په دې ټایم کې تا ته غوسه دی، په دې ټایم کې ستا سره مینه کوي، په دې ټایم کې ستا سره دوکه کول غواړي. که دا دلته ښکارېدي نو سم خیال دی مخونه به چا میلاو کړی وي، هر سړي وایي نه نه هلکه بھائی د سره به څنګه میلاوي. د جنت دا دومره د سلامتیا ځای دی چې د دې زنانه په اړه کې کم محبت دی، د دې محبت دا پاره به ښکاري چې نن محبت ډېر په جوش کې دی، نن محبت ډېر سیوا دی. الله تعالی دې موږ ټول ته رانصیب. ویهدي من یشاء الى صراط مستقیم. او دا د هدایت دا لاره دا موږ شروع کې دعا وغوښتې وه که نه، کله چې موږ قرآن شروع کوو نو موږ څه وی چې ای الله موږ ته وښې نیغه لاره، ای الله موږ ته نیغه لاره وښې. نو الله تعالی فرمایي چې دا نیغه لارې دا هدایت دا څوک ورکوي؟ الله تعالی. ویهدي من یشاء الى صراط مستقیم، چې الله تعالی چاته وغواړي نو د نیغې لارې هدایت ورکوي.